دا وختي مهم خبر تاسو ته درکو د ضلع ملکنډ او تحصیل درګۍ قتل کړی شوی سماجي ورکر د محمد زاده د قتل خلاف احتجاجي مظاهره روانه ده چې له وجې په بازار کې ټول دکانونه په مکمله توګه بند دي. لواحقینو خپل لاش په روډ له پاسه ایښی او احتجاجي مظاهره روانه ده. په دې اړه نور تفصیل به اخلو د خپل همکار اظهار سواتی نه. جی اظهار سواتی څه تفصیلات دي؟ جی بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده بېګا د شپې محمد زاده قتل شوی او د علاقې چې کوم عوام دي هغوی راوتي دي روډ یې مکمل طور باندې بند کړی دی. هغوی دا وایي چې دلته کې چې کوم ډي سي او اے سي دي په دوی باندې اف آی آر وشي. نو ډي سي او اے سي خو د خپلې عهدې نه ختم شو خو د علاقې خلک وایي چې نه موږ ته دا د عهدې نه ختم نه دي پکار دوی باندې دی اف آی آر وشي. او مشران راغلي دي سابقه ایم پی اے صاحب سید محمد علی شاه باچا دی او چې کوم نوی ایم پی اے دی فیر مصور خان غازي صاحب هغه هم راغلي دي. داسې نور مشران هم راغلي دي. د نیشنل یوث ارګنایزیشن ضلع ملکنډ صدر معوض خان شلمانی هم موجود دي. سابقه صدر هغوی هم موجود دي. دې ټایم کې هغوی ناست دي خبرې اترې کوي خو د علاقې خلک وایي چې نه موږ ته دغه پکار دی په دوی باندې اف آی آر وشي. تر د هغې پورې به موږ جنازه نه کوو چې د کمې پورې موږ ته انصاف نه میلاو شوی او په دوی باندې اف آی آر نه شوی په اے سی او ډي سي باندې. ډېره مننه اظهار د تفصیلاتو راکولو. دا و تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره تاسو ګورئ ایم پی نیوز.